السلام علیکم ملګرو. عمران خان اور پی ټی آی سره چې پرون کومه ګوته وشوه کومه دوکه وشوه نو د هغې نه پس د عمران خان خور عظما خان پریس کانفرنس کړی دی جی چونکې په دغه موقع باندې عظما خان چې کومه ده هغه هم عمران خان سره موجوده وه. عمران خان سره څه رویه وشوه، عمران خان ولې د شفا په ځای باندې پیمز هسپتال ته بوتللی شو، پیمز هسپتال کې هغه سره څه وشو او عمران خان خپلې خور ته څه فریادونه وکړل، د جیل ولا څه کیسې بیان کې مکمل تفصیل سره په خبره کو. خو د عمران خان خور عظما خان ډیر ابدي ده، یعنی ډیره زیاته پریشانه وه د پریس کانفرنس دوران. د سپریم کورټ دا حکم و چې کله عمران خان د اډیالا جیل نه شفا انټرنیشنل هسپتال ته منتقل کیږي نو دوران ټریټمنټ عمران خان سره به خپله خور او د عمران خان چې کوم ذاتي ډاکټر دی ډاکټر فیصل سلطان ابا عمران خان سره موجود وي. نو د عمران خان خور وایي چې پرون مونږه تقریبا د شپې 8:09 بجو کې مونږ پسې کالو شو چې تاسو اډیالا جیل ته راشئ. نو زه یعنی عظما خان وایي چې زه او راسره د عمران خان ډاکټر چې کوم دی پرسنل فیصل سلطان مونږه اډیالا جیل ته لاړو. وایي مونږ هلته د ډي اس پي نوم یې واخیستو چې کوم ډي اس پي و د هغه کمره کې کینولی شو چې بیا یو کس راغی هغه موږ دغه ووایي چې ډاکټر فیصل سلطان چې کوم دی هغې ما نه بوتلو. د عمران خان چې دا کم پرسنل ډاکټر ته یې دلی وی چې ته راشه دی د کمرې نه ما بهر کو او ما نه یې بوتلو او زه کمره کې یوازې پاته شوم چې 10-15 منټ پس بیا یو بل کس راغو هغه ما لوی چې ته راشه زه ځان سره بوتلم او یو ګاډي کې کینولم، یو وړوکي ګاډي کې کینولم او چې ما وکتل نو زمونږ ګاډي ته مخامخ لینډ کروزر هم ولاړو. وایي زه پوه شم چې کیدای شي دی اوس مونږه د شفا انټرنیشنل هسپتال ته بوځي. نو بیا لږ ټایم پس ګاډي روان شو او هغه لینډ کروزر چې کوم هغه مخکې و زمونږ ګاډی ورپسې و او په شالو شالو لارو باندې بوتلل کېدل چې په هغه لارو باندې لایټونه هم نه وو، په هغه لارو باندې تیارې وي. او بیا چې کله وایي ځنګل غوندې راغو نو ما ته تپوس وکړو چې دا کوم ځای دی، وایي ما له چا جواب نه راکولو. وایي ما ته را تپوسونه کول چې تاسو مونږ چېرته بوځئ، دا کوم ځای دی، دا په کومه لاره باندې ځو. وایي مونږ ته چا هم جواب نه راکولو، بس ټول غلي ناستو په ګاډي کې. بیا مونږ هاسپټل ته بوتلو، پیمز هاسپټل ته مونږ بوتلو. زه وایي پیمز هاسپټل ته بوتلم، هلته په هاسپټل کې د ایچ او ډي هیډ اف ډپارټمنټ یو کمره وه چې په هغې کې زه ناسته وم. بیا لږ ټایم پس ما پسې یو کس راغو، هغه زه د موبایل په رڼا باندې هسپتال کې م توره تیاره جوړه کړې وه. وایي د موبایل په رڼا باندې زه بوتلم چې باره کمرې ته وختو نو کمره کې ته چې زه ور دننه شوم نو هغې کې عمران خان ناست و. عمران خان چې وایي زه ولیدم هغه هم شاک شو، هغه هم شاک کې لاړو او وایي هغه زه ځان ته راجوخته کړمه او ما سره مینه وکړه او ورسره چې کوم خوا کې ډاکټر وایي هغه وایي چې زه د خپلې خور سره 10 میاشتې پس میلاو شوم، زه خپلې خور سره 10 میاشتې پس میلاو شوم. وایي ما هم هغه له تسلیانې ورکول شروع کړل. وایي ما ورله ووایي چې ته غم مه کوه، دلته به اوس د ستا چیک اپ وشي او دې نه پس به موږ ځو الشفا انټرنیشنل هاسپټل ته، هلته به رستا مکمل ټریټمنټ کېږي، هلته به رستا علاج کېږي. نو عمران خان وایي تسلی کې شو. عمران خان ما ته وایي چې ما سره په جیل کې ډېر زیات ظلم کېږي، ما سره په جیل کې په ما تکلیف وي. وایي زه ډاکټر له ویم چې په ما را تکلیف دی، هغه ډاکټر زما اوري قدرې نه. زه ډاکټر له خپل تکلیف یم چې په سر مې درد دی یا مې بلډ پریشر های شوی دی یا مې سترګه خوږېږي، وایي ډاکټر ما له ریسپونس قدرې نه راکوي. او وایي ډاکټرانو هم هغه ټایم کې ووي چې عمران خان دا سترګې چې کومې دي په دې وجه خرابې شوي دي یا دا سترګه چې ډېر وخت وشو چې د انسان سره انټریکشن نه دی شوی، د انسان سره ګپې شپې نه دي لګي. لکه ته یو انسان په بنده کمره کې بند کې یو ورځ پې تېره شي، 2 ورځې پې تېره شي، هغه انسان قدرې ونه ویني، موبایل هغه سره نشته، ټي وي هغه سره نشته، اخبار هغه سره نشته، کتابونه هغه سره نشته او هغه تا کمره کې بند کړي وي، انسان سره د هغه مطلب ملاقات نه کېږي، انسان سره د هغه خبرې اترې نه کېږي، نو به منټلي ډسټرب کېږي نه، او د انزایټي ښکار کېږي نه. د عمران خان خور وایي چې ما ډاکټرانو ته هغه ټایم ووایي چې د ده خو بلډ پریشر نارمل و، د ده بلډ پریشر نه چېرته های شوی دی او نه لو شوی دی. نو ډاکټران ووایي چې د بلډ پریشر د انزایټي په وجه باندې اوس های کېږي. لکه مطلب انزایټي د انسان ال راځي چې هغه باندې څه پریشر وي، هغه مطلب انسانانو سره ګپې شپې نه لګي، انسانانو سره د هغه انټریکشن نه کېږي، هغه مطلب په کمره کې بند کړلی شوی دی، یوازې پکې د تنهایي کې پروت دی. نو د انزایټي په وجه باندې د هغه بلډ پریشر های کېږي. او د عمران خان خور ده وایي چې بار بار ما له عمران خان دا خبره کوله چې ما سره په جیل کې ډېر زیات ظلم کېږي. ډاکټر چې کوم دی هغه زما نه اوري، ډاکټر ته چې زه خپل تکلیف ویم هغه زما خبره اګنور کوي، یا زما تکلیف قدرې اوري نه، علاج خو پرېږده، زما خبره اوري نه، نو علاج به زما څوک کوي. بیا چې څه ټایم وایي ډاکټران راغل او په شفا هاسپټل کې آی ټریټمنټ کولو نو هغوی عمران خان نه تپوس وکړو چې ته د سترګې دپاره کوم آی ډراپس استعمالوې، کومې قطرې پکې اچې. نو ما هغه ډاکټرانو ته وایي چې داسې حساب دی، تاسو سره د عمران خان کاغذونه موجود دي، لکه تاسو له دومره پته نشته چې دی کوم آی ډراپس دله سجست
سجست شوي دي ډاکټر ورله کم آی ډراپس لیکلي دي عمران خان ورله وی چې مالا پته نشته چې کم ډرایو ما نه اوس مطلب هغه نوم د ما ذهن کې نه راځي نو ما هغه ډاکټرانو ته وی چې لکه تاسو سره د عمران خان ډاکومنټس موجود دي تاسو له دومره په دې ډاکومنټس کې دومره نشته چې د ډاکټر کم آی ډراپس سجست کړي دي یعنی الته هغه اسې هغه دغه پوره شو 2-3 غنټې وي زمونږه په شفا هاسپټل په شفا کې نه په پیمز هاسپټل کې تیرې شوې او بیا واپس مونږه وایي واپس اډیالا جیل سره ورسولم او اډیالا جیل کې د ګاډي نه کوزه کما او د اډیالا جیل کې چې د ګاډي نه کوزه کما نو الته ډاکټر فیصل سلطان هم موجود نو ډاکټر فیصل سلطان نه ما تاسو کو چې ته چرته وینو هغه لوي چې زه خو شفا انټرنیشنل هاسپټل ته بوتل او ملته مې 2-3 غنټې تیرې کې وای بیا لوي چې راځه بس عمران خان را نه لکه دا حکومت کارو دا حکومت عمران خان سره دومره غټه دوکا دا د حکومت کارونه چې عمران خان سره دومره غټ فراډ کو دومره غټه ګوته ور سره وکا یعنی پته نه لګي چې د کې د منیجمنت د اسټابلیشمنت یا د حکومت څه داسې غټ چالو یا څه غټ رازو چې د غلط ټایم له صرف اور صرف پیمز هسپتال ته منتقل کو اور دا هم د سپریم کورټ د حکم مطلب یو قسم له توهین شو سپریم کورټ توهین شو سپریم کورټ وی چې د به شفا هاسپټل ته منتقل کې الته به داخليږي الته به ورځ تیری دا نه چې 2-3 غنټو له بځې د سره بخپل خور موجود دی د سره بخپل ډاکټر موجود دی نو یو خو ګوره د شفا هاسپټل ته منتقل نه کړل شو د شفا په ځای پیمز لا بوتل شو په پیمز کې د داخل نه کړل شو بلکې هغه ټایم غنټه نیمه په تیرا کا ټریټمنټ شو نو شو بیا د سره خپل ډاکټر موجود نو یعنی د سپریم کورټ د حکم خلاف ورزي شوې ده او چې کوم د عمران خان خور عظما خان دا کم بیان جاری کولو یقینا هغه په ډیره زیاته افسور دا ډیره زیاته خفه وا په اخر کې مطلب جړل هم جړه ته جوړه وا په خپل پریس کانفرنس دوران چې زمارور سره دومره ظلم کیږي په جیل کې نو ګوره دی حواله سره خو سویل افریدی هم دا خبره پرونو کا چې یعنی عمران خان سره دونه وړو کې سړی خو نه دی ادا پاکستان د ټولي دنیا ټول نه مقبور ترين سیاسي لیډر دی داغه پارټي چې کمزره پاکستان ټول نه غټه سیاسي پارټي ده نو څنګه هغه سره داسې قسم رویه کیږي او چې بیا هغه سره داسې رویه کیږي نو د پاکستان یو عام شهري سره به څنګه رویه کیږي چې هغه سره یو سابقه پرایم منسٹر سره په جیل کې داسې رویه کیږي یا د هغه سپریم کورټ دغه په حق کې څه فیصله نشي سناولې نو بیا به یو عام شهري سره سکیږي نو سہیل افریدی هم په دې باندې او د بنګ بیان جاری کړی دی سہیل افریدی هم شدید غوسه کې دی نه علاوه بیرستر ګوهر هغه هم یو مزاحمتي بیان جاری کړی بیرستر ګوهر هم وایي چې لکه څنګه مونږ د په اوټ باندې پات شو د عمران خان په نوم باندې پات شو او مونږ د عمران خان د پاره سنو شکر نو بیا مونږ استعفاګانې ولې نه اخلو نو دا بیرستر ګوهر هم کې د شروع د وکي استعفا هغه هم مخه راشي خو د پی ټی آی چې کم حالات دي هغه انتهایی دا وخت د پی ټی آی لیډرشپ ډیر زیات غوسه ډیر زیات خفا ځکه وایي چې دا کومه ګوته موږ سره حکومت وکا نو یقینا انتهایی د خفګان ګوته دا انتهایی د ټینشن انتهایی د غوسې لکه دا سينو کول پکا دا یو قسم لا عمران خان پورې خنداو شو دا یو قسم لا پی ټی آی پورې خنداو شو د پی ټی آی لیډرشپ انتهایی خفا نو دا د عمران خان عظما خان پریس کانفرنس چې هغه په پریس کانفرنس کې کوم خبرې کړې وي هو به د هغه الفاظ می تاسو الله په پښتو کې ترانسلیټ کړل نو د ویډیو کتلو زیاته مننه ویډیو مخکې ملګرو له ضرور رسوي او شیر هم کوي خپل رائے موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ والسلام